अस्सलाम वालेकुम मलगरो د पी एस एल په بیګانی میچ کې لاهور قلندر ملتان سلطان ته یو ډیر غټ شکست ورکو چې په دې پی ایس ایل کې د ملتان سلطان پوزیشن انتهایی خراب شو. پشپک میچونو کې ملتان سلطان صرف یو میچ ګټلې دی. بیګا لاهور قلندر ډیر زبردست بیټینګ وکړو. ملتان سلطان پسې 185 رنونه چیز کړل په 19 اوور کې او صرف 15 کھلاڑیان آوټ. سکندر رضا، ډیریل میچل، فخردمان ټولو خو زبردست بیټینګ کړی دی. مکمل سکور کارت طرف لزو په سکور کارت باندې خبره کو تفصیلا خبره پکاو تاسو له سکرین باندې ښکاری دي. ملتان سلطان کړي 185 رنونه، درې کھلاڑیان اوټ شل اورونه مکمل وهلو چې پکې محمد رضوان په سٹارټ کې ډیر خراب بیټینګ روان کړي او سټرایک ریټ د 100 نم کمو د 100 نه کم سټرایک ریټ سره محمد رضوان بیټینګ کولو. یاسر خان 18 بال 24 رنونه جوړ کړي دي او محمد رضوان اخر کې خپل سټرایک ریټ ریکور کو په 48 بال او 76 رنونه جوړ کړي دي. کچره رضوان د وخت د سره خ بیټینګ روان کړي نو 200 پلس رنونه ملتان سلطان کول شو جی. اوس په ملتان سلطان وای چې مونږه 15-20 رنونه شاټ کړو. کچره 15-20 رنونه ملتان سلطان نور جوړ کړي وي نو بیا ته لاهور قلندر دا میچ نشو ګټلې. عثمان خان 14 بال 18، شای هوپ 9 بال 9، کامران غلام په اخر کې خ بیټینګ کړي په 31 بال او 52 رنونه جوړ کړي دي. د لاهور قلندر طرف شاهین افریدي خ بالینګ کړي خو وکټ نه دایشتلی 4 اوور 25 رنونه ور کړي دي. ټام کورن 4 اوور 24 رنونه ور کړي، یو وکټه. حارث رؤف 4 اوور 46، یو وکټه. ډیر جات ایکسپنسیو بالینګ حارث رؤف کړي دي. آصف افریدي هم 2 اوورو کې 22 رنونه ور کړي دي. ډیریل میچل 4 اوور کې 47 رن ور کړي، وکټ یو ایشتلی ده. سکندر رضا 2 اوور 20 ټول نه بالینګ صرف شاهین افریدي کړي دي او ټام کورن کړي دي. نور ټول بادران د لاهور قلندر ډبیدلې دي. لاهور قلندر ورپس سکور 186 کړي په 19 اوورونو کې صرف 15 کھلاڑیان اوټ. 15 کھلاڑیان فخردمان 22 بال 28 رنونه جوړ کړي دي. محمد نعیم 4 بال 6، عبدالله شفیق 25 بال 34 رنونه، ډیریل میچل زبردست اننګز کړي 38 بال 64 رنونه جوړ کړي دي. سیم بیلنګ ډیر زر اوټ شوی 3 بال 0 باندې. سکندر رضا زبردست اننګز کړي دي. سکندر رضا ډیریل میچل سره یو ډیر زبردست پارټنرشپ بیلډ کو په 21 بالونو باندې 40 رنونه سکندر رضا جوړ کړي دي او نټ اوټ هم پاتې شوی دی. آصف علي 1 بال 1. خا د ملتان سلطان بالینګ کوم وګورو نو محمد حسنین 4 اوور 30، یو وکټه خ بالینګ کړي دي. جوش لیټل 4 اوور 43، یو وکټه ایکسپنسیو بالینګ. او بیر شاه 4 اوور 34، 2 وکټه. او بیر شام خ بالینګ کړي. کیف جاوید ډبېدل دي 4 اوور 44 رنونه کنسیډ کړي دي، یو وکټه ایکچلی دا. مایکل بریسویل 3 اوور 33، وکټ یوم نه. مایکل بریسویل خراب بالینګ کړي، عاقف جاوید خراب بالینګ کړي دي او جوش لیټل چې کوم دي د درې وړو بادرانو خراب بالینګ کړي. او بیر شاه سهاده پورې خ بالینګ کړي ځکه 4 اوور 34 رن ور کړي دي خو وکټ 2 ایشتلی دي جی. نو په 19 اوور کې ورپسې 185 رنونه لاهور قلندر چیس کل ملتان سلطان پسې چې تاسو د معلوم وي چې ملتان سلطان تقریبا 15-20 رنونه شاټو. کچره رضوان لک فاست اننګز کړي وي نو کې دې شي 200 پلس رنونه ملتان سلطان جوړ کړي وي او بیا 200 پلس چې کم وي دا منټلی هم بیټینګ چې کم بیا دویم بیټینګ دی ویله پته ولګي چې 200 پلس ته چې 199 وي نو بیټسمنان وایي ځا انډر 200 دی. خو دا 200 پلس چې کله شي نو دا بیا انسان سایکی باندې ډیر غټ امپیکټ غورځي. نو دلته 185 ډیر په اسانه باندې لاهور قلندر چیس کل جی. خیر دا مکمل سکور کارډو تاسو سره د خپل قیمت رائے موږ سره ضرور کمنټ کړئ. والسلام.